چې آیا دا کومه میاشت چې روانه ده چې مونږ او تاسو باغې ته پښتو کې د سفر میاشت وایو، آیا دا میاشت منحوسه او سپیره ده که نه ده؟ څنګه چې د زمونږ او ستاسو په علاقو کې، زمونږ او ستاسو په وطن کې د خلکو د دغه میاشتې په باره کې دا یو سوچ دی چې دا منحوسه میاشته یعنی سپیره میاشته، نعوذ بالله په دې کې سفر بعضی مسلمانانو کنسپٹ سوچ دا دی چې په دې میاشت کې خلق سفر بد ګڼي چې په دې میاشت کې سفر نه دی پکار، کچا په دغه میاشت کې سفر وکنو هغه به نقصان اوچتای، دا سوچ یې دی. یا په دغه میاشت کې نکاح یا واده پروګرام دا نه دی صحیح، چاک نکاح او د واده پروګرام وکنو اول به دغه زنانه بچی نشي او که بچی شي نو بیا به معذوري. دغه رنګي په دغه میاشت کې د خلکو سوچ دی چې آفات او بلیات او دا اسمان د طرف نه نازلګي، یا چا دا سوچ دی چې یاره په دغه میاشت کې ډیره بے برکتی مختلف د سفرې، بلکې زمونږ او تاسو ټول داسې به وایم چې ماشومانو چې دا خبرې مونږ اورېدې او چا به کوشش نی کړی، نن زه کوشش کوم چې تاسو دا کنسپټ بیا د پاره داسې نه وي، کم از کم چې زه قرآن او احادیث صحیحه د حضور مبارک فرمودات او ارشادات با حواله ارته ووایم، نو په کار ده چې بیا ستا د دغه میاشتې په بابت کې چې دی رواهو زړه بوډۍ ښځه او رواهو سپین ګیری بوډا سړی هغه دا خبره روایت کړې ده، نو بوډۍ ښځه هم په خپل ځای باندې زمونږ استا به چا به پکې نیایي او چا به پکې والدی، چې کوم کار دغه بوډېګانو ښځو وران کړی که نه او کوم داسې به ووایم چې دا بعضې د دوی د اقوال او خبرې داسې دوی له نه دي پکار چې مونږ اورېدلي دي او خلکو به داسې کړه. هغه زمانه کې خو دین ته رسایي دا ډېره سخته وه، علماو سره به خلک ډېر په مشکله باندې میلاوېده، د ابلاغ د رسیدو چې کوم ذرایع دي اب ډېر کم وو. نن سبا خو دین که نور سنی د انسان په جیب کې داسې پروت دی چې موبایل دی هغه راوخله او په هغې باندې په زرګاو علما دي او په ګوګل کې ته هر قسمه ویب سایټ پروت دی، سرچ یې کړه ویې ګوره څه ناڅه رهنمایي به ورته وشي او بیا یو عالم دین نه په هغې کې رایه واخله نو بس خبره به ورته واضحه شي. یعنی اسانتیا ده ډېره. اوس خو داسې نه ویل پکار که نه چې زما نیا داسې وی او زما نیکه صاحب به داسې فرمایل، که د قرآن او د حدیث مطابق یې فرمایلی بالکل دا فرمایل دي، او که د قرآن او د حدیث مطابق یې نه فرمایلی پکار ده چې هغه خبره مونږ او تاسو معاشره کې مخکې بونزو. دا مسلمانی ده، ځکه تاسو دلته سم دین نه ځان خبر کړئ. خدا میاشت ماښام نه پس وي چې موځئ، مغرب نه پس موځئ، پیریان دی او بهر که څوک سملی چې بهر مسملی، یا که داسې کیسه واقعه چا سره وشوه نو هغه یې چې او بس سفر میاشت ته که نه مثال جواب هم داسې ورکو لږه مونږ او تاسو چې ښه پوره قرآن او حدیث په دې باندې کتلي چې او بس دا د سفر میاشت ته، نو دا سوچ غلط دی، دا یاد لري. او اصل کې غلطي د ستاسو نه ده، غلطي د هغو خلقو ده چې بس هغوی فقط یې چې بس فرمایي او فرمایي او پته نه لګي چې څوک فرمایي. آیا رسول الله فرمایي، بخاری فرمایي، مسلم فرمایي، ترمذی فرمایي، ابو داود فرمایي، ابن ماجه فرمائی، نسائی فرمائی، بحیقی فرمائی، دارمی فرمائی، صحیح ابن حبان فرمائی، مصنف ابن ابی شیبہ فرمائی، مصنف عبدالرزاق فرمائی، سوک فرمائی مخکدہ امام دارقطنی فرمائی، مسند رزین فرمائی، صاحب د مشکات فرمائی، سوک فرمائی. دا دی سره منکر نشته، بس وی او فرمائی.